خپل پیژنګلو او د سره سره چې کوم دی نو دا راته ووایه چې نن چې کوم مشاورتي اجلاس دی نو د دې مین مقصد څه و؟ زما نوم سید ریاض الحسن جاوید باچا دی. اتفاق د یو عمل نتیجه ده. تر څو چې 1400 کاله مخکې موږ وګورو صحابه کرام په کفر باندې مضبوط وو، خپلو کې اتفاق و چې کفر باندې موږ زورور شو موږ کې اتفاق راتلی شي. او اتفاق یو بنیادی ماټو ده. زموږ 15 دا ګوتې دي، اوس دا ګوتو کې یو ګوته سره ټکراو شي نو دا ماتیږي، او دغه چې ګوته یو ځای شي نو سوکتې جوړ شي د بل جبړې ورانولی شي. نو داسې دي حنفي، مالکي، شافعي، حنبلی او جعفری، دا سلور طبقات دي، دا سلور سوچ دی. دا ځان له مذهب نه دی. مذهب الله او د رسول اتباع ده. فقه د هغه تشریح ده. د مذهب تشریح فقه ده. فرقه د مذهب خلاف ده. مونږه فرقه ونیوله او فقه هم پرېښوده، نو په دې وجه مونږ کې اتفاق نه راځي. اوس چې مونږ دوباره رجوع شو خپل فقهي طرف ته، فقه دا اختلافي خبره نه کوي، هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت تشریح کوي. نو اوس حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله مینه یو ډېر لوی ثبوت دی چې یو نبی ښځه بیبي حاجره د خپل د زوی د مینې دپاره منډه وی، هغه من شعر الله شو. د الله محبوب ولې ادا به ضایع شي؟ نو د الله د حبیب هر ادا باقي کېدو دپاره الله یو دی، رسول یو دی، قرآن یو دی، یو ژبه چې د عربي په قرآن په موس کې مونږ وایو هغه یو دی. نو دا فقهي 15 ولې دي؟ در حقیقت د الله د خپل حبیب سره د مینې انتهایی ثبوت دی چې د هغه هر ادا جم دی پاتې شوه. هغې دلته هم لاس نیولی دی، دلته هم لاس نیولی موس کې، دلته هم لاس نیولی، لاس یې پرېښودی دی. دا د الله ادا و. نو الله تعالی 15 مختلفه فقهې ودرولې چې د هغه هر ادا محفوظ شي. او زما او ستاسو د دې مشرانو چې کم اتباع وکړه د کمې فقهې او نسلا مونږ هغه کوو. مینا د الله ده. نو نن مونږ بیا اتفاق کېدی شي. زما په زړه کې 1,24,000 انبیا ما یو ځای کړي دي. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و لقدر خیر و شر من الله تعالی و باصل بعد الموت. یو 25,000 انبیا هغه د عیسایانو دي، که یهودیانو دي، که نصارا دي، خو هغه زما نبی دی، په زړه کې مې ځای کړی دی. نو زما دا 15 فقهي ولې نشم ځای کولی؟ هغه خو د مسلمان دی، یو الله مني، یو رسول مني، خاتم النبین باندې ایمان لري. نو موږ ولې نشو؟ په دې زړه اوس زموږ د وسط قلبي ضرورت دی. اتحاد بالا کېدی شي چې موږ وسط قلبي وکړو. هغه دپاره څه دی؟ اپنا مسلک چھوڑو مات، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مات. الله به کېږي چې موږ اتحاد وکړو. دا یو علمي بحث دی. هغه علمي بحث موږ راولو عوامو کې کوو. عوامو خبره نه ده. اوس دا د فقهو مشرانو ته لاړ شي، هغې د یو بل سره اختلاف کړی، خو یو بل ته کفر فتوی نه دي ورکړي. ولی علمی بحث نن مسلمانوں کی مباحثه ختمه شوه، علمی مباحثه ختمه شوه. مونږ هغه زړې کتابونه نیولي دي او هغې باندې یو بل سره بحث کو. هغه کتابونو لیکلو والا یو بل سره بحث نه دی کړی، هغې یو علمی مباحثه کړې ده. نن مسلمانانو کې اتحاد دپاره دا ضروري دی چې علمی مباحثه بیا شروع شي. اختلاف راتلی شي، دلیل سره کېدی شي.